عزتمندو د جمعې مبارک ورځ ده. جمعې ورځ باندې کوشش کوئ ډیر درود شریف وای، ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای فإن صلاتکم معروضة علی، ستاسو درود شریف د جمعې په ورځ په ما پیش کیږي. ازمکه کې ملائک الله مقرر کړي دي، اغا ملائک ګرځي چې څومره خلق درود شریف وای اغا د جمعې په ورځ وړي او په نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیش کوي. دا مونږ د پاره ډیره د سعادت خبره ده او د خوشحالۍ خبره ده چې امتی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته دا بشارت میلو شي چې د جمعې په ورځ بنن بزما درود شریف په امام الانبیاء باندې پیش کیږي. دا لوی نسبت ته او لوی د سعادت خبره ده. جمعې په ورځ باندې ډیر درود شریف وای او احادیث مبارکو کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې ما باندې څوک یو ځل درود وای نو د یو ځل درود ویلو سره د الله د طرف نه په د باندې لس رحمتونه را نازل شي. چې څوک په ما یو ځل درود وای نو مونږ چې یوه پیره درود وایو نو د الله د طرف نه را باندې لس رحمتونه راوریږي. نو ژبې په درود شریف باندې لوندې ساتو. او حدیث مبارک کې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فرمایوي الصلاة علی النبی امحق للذنوب من الماء البارد للنار. په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف ویل گناهونه دسی ورانی لکه یخی اوبه چې ور مړ کوي. ښه دسی دا درود شریف د وجې نه گناهونه ورانیږي. ښه درود شریف ډیر وایي. حضرت امام شاه ولی الله رحمت الله علیه دا ډیر لوی محدث تیر شوی دی. وی ما او زما خاندان چې سمندلی دي نو دام د درود شریف په برکت مندلی دي. ښه د جمعې په ورځ باندې او شپه باندې د درود شریف ویرت ډیر کوئ. د ماشومانو باندې وای، واړه واړه ماشومان بی ګناه جبې بی ګناه سترګې نو دی باندې درود شریف وای چې دا درود د جمعې په ورځ باندې پیش کی. دا میاشت چې کومه شروع د دې ته اسلامي میاشتو کې د ربیع الاول میاشت وای. دې میاشت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیدا شوی هم دی او وفات شوی هم دی. ښه پیدا شوی دی میاشت کې دی وفات شوی. دا بار ربیع الاول چې یادیږي لکه پرون بار ربیع الاول نمونږ ټول وایو بار ربیع الاول باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیدا شوی دی. نه په بار ربیع الاول باندې وفات یقیني دی او پیدایش یقیني نه دی. ښه په بار باندې په بار ربیع الاول باندې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفات یقیني دی چې په بار ربیع الاول نبی علیہ السلام وفات شوی دی او پیدایش په بار ربیع الاول یقیني نه دی. هغې کې ورځې مختلفې دي. بهر صورت دا د ربیع الاول میاشت دی کې چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سیرت او د صورت ذکر وشي نو دا لویه خبره ده چې الله مونږ باندې لوی احسان کړی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای کنت نبیا و آدم بین الروح والجسد. زه پیغمبرم او آدم علیه السلام لا د روح او د جسد په منځ کې و. آدم علیه السلام لا نو پیدا شوی چې نبی علیه السلام فرمای زه پیغمبرم. ځکه خو نبی علیہ السلام اول النبیین دی او آخر النبیین هم دی. هغې وخت کې زه پیغمبرم چې آدم علیہ السلام له پیدا شوی نو. آدم علیہ السلام چې پیدا شو عرش ته وکتل نو په عرش لیکلیو اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول لا اله الا الله محمد رسول الله. په عرش لیکل شوی چې ستا اولاد کې یو پیغمبر را روان دی چې نوم به محمدي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دو نسبتو
یوی د نسب نسبتو چې محمد ابن عبدالله، محمد زوی د عبدالله، دای نسبی تعارف او دای نسبی حیثیت، او یو نومیو محمد رسول الله، دای اغا نسبی تعارف او دای د بعثت او د الله د طرف نه چې رسول را لېږلی شي او دای د هغې پهلو د چې محمد رسول الله، محمد زوی د عبدالله، دای نسبی تعارف دی. او چې کله د پیغمبرۍ تعارف کوي نو محمد رسول الله، محمد د الله رسول. نو دی اوله پهلو کې ټولو خلقو منلی چې محمد زوی د عبدالله امینم دی، صادقم دی، چرچی به خوري وي خاوي دا امین دی، دا صادق دی، دی د کونډو سوری دی، دی د یتیمانانو سوری دی. د بیمار تپوس لبتو رشتہ دار سره به رشتہ داری پالله، د کونډو تپوس پې کو، د یتیمانانو تپوس پې کو. ښه چې ته به که نه بازار ته به وتو تپوس پې کو، تاسو له خو سره وړه نه غواړي چې راوړم، تاسو له خو سره وړه نه غواړي چې راوړم، تاسو له خو سره راوړه نه غواړي چې راوړم درله. هر چا نه به یې تپوس، تاسو لکه سره وړه غواړي زه بازار ته ځم چې تاسو له راوړم. امین او صادق د ټولې دنیا په اتفاق، خو چې کله بل نسبت ته واوړې چې محمد رسول الله، بس د خلقو ورسره اختلاف پیدا شو. وی دا جنگ خو زمونږ په دې دی امین او صادق دی منو، خو د الله رسول دی نه منو. ښه او بنیادی میشن د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دوخه چې کله صلح حدیبیه کې شرائط ولیکل، شرائط وی شنو کت آخر کې ولیکل شو هذا ما قاضى علیه محمد رسول الله، دا اغا لیک دی، اغا عهدنامه ده چې په دې فیصله وکړله محمد د الله رسول. نو چې کله کفارو داسې ولیدله نه وي دا رسول الله ته وران کوي، زمونږ خو جګړه په دې ده که نه، دته مونږ د الله رسول نه وایو، دلته ولیکئ محمد زوی د عبدالله ولیکئ، محمد رسول الله به نه لیکئ، وی دا ته وران کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم علی رضی الله تعالی عنہ ته وی علی دا ته نه وران کوي، ایبا بس محمد زوی د عبدالله ولیکئ، ایبا ما پیجنګلی کیږي. علی رضی الله تعالی عنہ ورته وی د الله حبیبه چې ما کې سای کنه نو زما ګوتې به دا وران نه کړي چې محمد رسول الله دی، زه خدا نه ورانو، زما ګوتې به رسول الله وران نه کړي ستا د نوم نه، چرې دا نه ورانو. د صحابو سمه مضبوطه مینه وه، سمه مضبوطه مینه وه، وی دا زه نه ورانوم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپله باندې هغه ورانول شروع کړو او رسول الله ته وران کوي به محمد زوی د عبدالله ولیکئ، ایبه چې دا عهد نه ورانیږي، دا صلح نه ورانیږي. خو صحابي وایي زه دا نوم نشم ورانولی چې د محمد نه رسول الله وران کم. ښه دا زه نشم ورانولی، دا زه نه ورانوم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته وی ابو رافع یهودي راته ډېر تکلیف راورسو، وی څوک په میت اخلاص نه کی. صحابي را پاسې وی زه به ریت اخلاص کوم، ما ته ډېر تکلیف را رسول، خدا ډېر سردار لوی سردار. صحابي وی زه به ریت اخلاص کوم کنه چې تا ته تکلیف در رسي. صحابي را روان شو، ځان سره یو څو ملګري نور کړل، راغې راورسید ځای ته. بیا قلا ته څنګه داخلید، پردی قلا ته به ته څنګه داخلیږي، اجنبي سړی به څنګه داخلیږي. په اونر ځان داخل کو، بیا یې چابیانې معلومې کړلې. دا سردار چې ابو رافع یهودي ده، خو ډېر دنده به په قلا کې پاتې کېده، سردار وکړه. د ده چابیانې پیدا کړې، یو ور به یې کولاوه او د دندې طرفه به یې تاله کو، نه یو ور 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 اخیر د اغاغ خاص ځای ته ورسېد. چې خاص ځای ته ورسېده، شپه وه، تیاره وه، تیارې لیټونه مړه شوي، اواز یې پې وکړو چې ما چې کرای کم چېرته هسې نه چې بل څوک ځای ته ونه رسو.
وی چې کرم یې کو چې دا ابو رافع یهودي دی هغه سردار دی وی ورلم او توره مې وله را پرېښوده وی توره مې وله را پرېښوده او د ملا د اډوکې د قچار دغه مې وله واورېد اواز مای چې بیا ایثار ومه مای چې څنګه راووتلم بهر ته بهر ایثار یم چې هسې نه چې روغ نه پاتې شوی وي سار هغه ناغي ودرېد هغې وخت کې به هغه ناغې وخلې اواز پکې اواز ولګېد چې ابو رافع یهودي مړ شوی دی بیګه نو ده سره نور ملګري وې ما ورته چې تاسو ځئ نبي علیه السلام له زیری اوسئ زه د پسې در روان یم چې را کوزېدم نو یې خپه مې ماته شوله چې خپه مې ماته شو هغې ته مې تاسو ځئ او نبي علیه السلام له زیری ورکړې او زه در روان یم او یو روایت کې داسې راځي ده ورته وی چې تاسو ځئ زه درځم نو د ده خو خپه ماته وه نو دی را رخصت کوي زه درځمه او احادیث مبارکو کې راځي د ده خپه ماته وه د هغې روغه وه او دی د نبي علیه السلام مجلس ته د هغې نه مخکې راورسېد ښه په ماته خپه وې تاسو ځئ زه درځم مخکې راورسېد چې راغې نبي علیه السلام ته یې زیری ورکوې تا ته چې چا تکلیف درکو مخ د ځمکې مې تې وزګار وی خپه مې ماته شوې ده نبي علیه السلام ورته وی ابسط رجلک وی دا خپلې داسې لږه راخوره ما ته راخوره کته وی چې خپه مې خوره کړه او نبي کریم صلی الله علیه وسلم خپل لاس مبارک راواغستو وی داسې زما په دې خپه باندې راخ که وی د اډوکې پیون خو څه وی اډوکې خو پیون واغسه واغه د مرګه پورې مې بیا په هغې خپه کې تکلیف نه و راغلی ښه چې نبی علیه السلام پې لاس راخ دا صرف نبی علیه السلام وی ما له تکلیف را کړی دی بس دا مخ د ځمکې تې وزګار مخ د ځمکې تې وزګار صحابه و ډېره مینه وه د نبي کریم صلی الله علیه انس رضی الله تعالی عنه فرمایي وی یو درزي ټیلر مونږ له ډوډۍ وکړله ما له نبي کریم صلی الله چې نبی علیه السلام ورغې ډوډۍ له نو وي نبی علیه الصلاة والسلام روټۍ نوڼۍ اغوستې ده او د کاسې په شوروا کې د کدو ټنګره ده او نبي کریم صلی الله علیه وسلم پسې داسې لاس ګرځي هغې کدو ټنګرک پسې نبی علیه الصلاة والسلام کاسه کې لاس ګرځي چې د کدو ټنګره روالي یتتبع الدبا نبی علیه السلام تالاش کو د کدو د ټنګرې انس رضی الله تعالی عنه فرمای وی د مرګ پورې بیا ما د کدو سره مینه کړې ده ښه زه بیا په کدو مین یم چې نبی علیه السلام مې ولیده چې نبی علیه السلام ورسره مینه کړې ده ښه نو چې هسې سبزي رالی نو دا کدو پکې رالی ښه په دې نیت یې رالی چې امام الانبیا د سالن په کاسه کې په کدو پسې نوڼۍ ګرځوله او د کدو تالاشې کو نو ما د مرګ پورې بیا د کدو سره محبت کړی چې ما نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه ډیر بختور بس وی د بدر موقع و نبی کریم صلی الله علیه وسلم صفونه سیده کول نیزه و سره و داسې صفونه یې سیده کول یو کس پسې داسې لږ بار ته راوتې و په دې صف نبی علیه السلام ونه داسې دا نیزه دې خېټه له راپرېښوده وی دنده شه چې په صف کې برابر شي هغه دنده شو نبی علیه السلام ته وی ګزار دې راکړی دی او بدله به درنه علمه زما خېټې له دې ګزار راکړی بدله به درنه اخلمه نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې وی دا واورېدل ډاري کې لمن داسې اوچته کړه وی هغه ته وی چې راشه ما نه بدله واله راشه بدله اله اوس وی هغه رانږدې شو نبی علیه السلام پورې راجوخ شو وی د نبی علیه السلام خېټه مبارکه یې ښکل کړله او داسې ورسره برخ نبی علیه السلام ورته دا دې ولې وکړله وی دا مې ځکه وکړل چې د بدر موقع ده او جنگ شروع کیږي اوس نو ما وی چې که دې کې شهید شم بیا موقع میلو نشي نو دا راته اخري ټایم ښکارېده نو ما وی چې د اخر کې دې وجود سره ولګم نو کو بیا ځم نو ځم پته نه لګېده مې که شهید شم نو چې اخر کې مې دا وجود ستا سره ولګي بیا قبر ته لاړ شم صحابه کرامو داسې بینه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ظاهر رضی الله تعالی عنه پزا سره دا یو صحابیو د باندې نه وراتو نبی کریم صلی الله علیه وسلم لبه تحفه او تحایف د باندې راوړل د باندو تحفه او تحایف په راوړل دا ډیر ښه سړی خواله د باندې دا کس راشي سړی ته هغه موده را یاد شي
دی به نبی علیہ السلام لراغی نو نبی علیہ السلام بوله دا خار تخپه ورکړل ابه د بانډي تخپه راوړله نبی علیہ السلام به صحابو ته دا زمونږ بانډه ده او زه یې خار یم دا بانډه ده او زه یې خار یم دی ما ته بانډه یادې مونږ به ده ته خار یادو نبی علیہ السلام ډېر ښکلي اخلاق الله ورکړي یو ورځ دی ناست دی څه خرڅوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم پسې د شا نه راغی د شا د طرف نه داسې وله په سترګو لاس کې وی غلام خرڅوم وی څوک خو الی نه داسې وله په سترګو لاس یې ظاهر رضی الله تعالی عنه چې د سترګو په ګوټونو کې وکتل چې دا نبی کریم صلی الله علیه وی ځان یې ورسره داسې ښه جوخ کړو د امله یې ورسره ښه جوخته کړه چې اوس مې پرې نه دي چېرته ښه ځان یې پورې مګه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمای وی ته خو ما خرڅی دا آزاد سړی و خو نبی علیه السلام ورسره هسې خوشطبي کوله وی ته خو ما خرڅی خو ګورې ما به کوټه ومومي بیا ګورې زه ډېر کوټه یم نبی کریم صلی الله علیه وسلم ظاهره ته د الله په نیز باندې کرئ ښه ته د الله په نیز کرئ تا ته به ځان کوټه ښکاري خو ته د الله په نیز باندې کرئ صحابو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره ډیره مینه کړې ای مونږ او تاسو له په ځای د دې چې مونږ د سیرت تقریر وورو دا په خپل ځای خبره ده دا آسان کار دی د سیرت تقریر کول او اوریدل خو سیرت اپناول دا ډیر ګران کار دی چې د نبی علیہ السلام سیرت مونږ څه کو اپنو دا په ځان کې ښکاره کو ښکاره چې دا په ځان کې ښکاره کو نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې یو یهودی عالمو په نبی علیہ السلام قرض چې قرض یو جوراغې پسې مطالبې له نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وی زما قرض راک مونږ پسې چې قرضدار یې راشي د قرضداري حق دی ستا نه به قرض غواړي نه نو ته به ورسره جګړه کوې مونږ خو د قرضداري نه پټېږو بیا هغه چې راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایي وی پتا زما قرض نبی علیہ السلام ورته ما سره خو شته نه وی نشته راسره وی زه خو هغې پورې ځم نه وي زه به راسره دلته ناست یم چې څو دې ماله قرض نه راکړه نبی علیہ السلام ورته بس جو زه به راسره ناست یم د ماسپښین مونځ شو د مازدیګرو شو د ماښامو شو د ماسخوتنو شو او د سحر مونځ شو چې نبی علیہ السلام ورسره ناست وی د ما ته قرض دی بس زه به د سره ناست یم صحابه ورته ډېرې دمکۍ ممکۍ ورکولې چې دا ته څه کوې نبی علیہ السلام وی بس د ده په ما قرض دی زه به ورسره ناست یم بس زه به ناست یم نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورسره ناست سبا چې د سحر مونځ شوم ناست هغه یهودي پوش نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وی زه رخصتېږم خو د رخصتېدو نه مخکې زه ایمان راوړم ته د الله پیغمبر یې ښه بس په نبی کریم صلی الله علیه وسلم ایمان راوړو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه رخصت شو هغې پورې نبی علیہ السلام ناست دی ښه چې څو پورې ورته زما د باندې قرض دی زه به ناست یم بس زه به درسره هم ناست یم په مسجد کې ورسره ناست ډېر ښکلی استاذ لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه مونږ د پاره د ژوند یو بهترینه نمونه ده بهترینه نمونه زمونږ کړه وړه چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حذیفه ابن یمان رضی الله تعالی عنه دا یو صحابي و د یو ورځ د روټۍ میلمه شو په شاهي دربار کې چې روټۍ خوړه نو روټۍ تېنه نوڼۍ تېنه کته وغورځېدل هغه نوڼۍ راواغستله صفا و هغه یې وخوړله نو بل کس ورته وایي دا ته په شاهي دربار کې ناست دا روټۍ بیا د ډاګې نه راوچتوله او دا خوړله دا په شاهي دربار کې ډېر بد ګڼل شي هغه صحابي ورته وایي اترک سنت حبیبي لهؤلاء الحمقه زه د دې بېوقوفانو د وجې نه د خپل محبوب سنت پرېږدم زه د دې بېوقوفانو د وجې نه دا سنت نه پرېږدم ښه زه به دا سنت اپناوم دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت دی سنت چې نوڼۍ درنه وغورځېدله او د خوراک قابله وه نو هغه به راوالې او صفا به یې کړي هغه به وخورې دا سنت طریقه ده ښه چې روټۍ وخورې که نه
او دا کاسه صفا کی. حدیث مبارک کې راځي کنه چې څوک دا کاسه صفا کی، دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام وینا ده، دغه کاسه د پاره د مغفرت دعاګانې غواړي. ته وایې کاسه به څنګه دعا کی؟ بس دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم وینا ده چې دغه کاسه چې د کوم صفا کړي دا د دې بنده د پاره د مغفرت دعاګانې، دا د مغفرت دعاګانې د لغواړي. دا د مغفرت دعاګانې کې دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت دی. بچی پوکو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې کلم اولاد او کالو ته ورسیږي، اذا بلغ اولادکم 7 سنین، چې وو کالو تم بچی ورسیږي نو د بسترو د ملاستې ځایونه ولا جدا کوي. بیا د 2 بچی په یو بستر کې نه سمدي، چې وو کالو ته ورسی. او چې کله 10 کالو ته ورسیږي او منز نه کوي نو نبی علیہ السلام فرمای په منز وخی، په منز وخی، چې بچیم 10 کالو ته ورسیږي او منز نه کوي، بیا ولا په منز باندې سزا ورکوه، بیا په منز سزا ورکوه. نن ستا بچی منز کوي، نن ستا بچی په سنت طریقه ډوډۍ منز نه کوي، نو دا خو وروستۍ خبرې دي چې ته ورته وایي جومات ته دنده کېږي نو لومبۍ خیخ پکه او اللهم افتح لی ابواب رحمتک، چې اوزی نو ګس خپره بار که اللهم انی اسألک من فضلک. اما انزل ناراضی نو دا خود خروستو خبره ده. جون بخپل بدلو. قرآن کریم کې رب العالمین صفا وی قل ان کنتم تحبون الله، اے خلق کدا الله سره محبت کول غواړئ نو فتبعونی، دې ستا خبره ومني نو یحببکم الله، الله به سره محبت ومکي، ویغفر لکم ذنوبکم، او الله به ګناهونه معاف کړي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره محبت، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اخلاق افناول. وحشی دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د تر قاتل دی. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تر چې حمزه رضی الله تعالی د نبی علیہ السلام ترم ورزای رورم و دا حمزه رضی الله تعالی عنہ دی ډیر په بی دردی وحشی وجلی او شهید شوی او ډیر په بی دردی پوزا و ګنا دی تی کټ کړي او مسلې ورنه کړي وخه د پشان دردیدل شهادت په تاریخ کې نشته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی که بیا دا خلقو د ژوند طریقه نه ګرځولې نو ما به د خپل تر نو خخ کړی، ما به داسې پرېښې و اندامونه او قیامت کې به مې هما تره چې وجلې او د دې خلاف په مې مقدمه درج کړې و، خو چې دا تره مې اندامونه خواره پراته وي، خو بس د الله حکم دی بیا به وروستو خلک داسې کوي نو زه یې ځکه ښخوم. داسې په بې دردۍ شهید کړی دغه وحشي ورځ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خوا لره چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د تره قاتل دی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وحشي ما ته معاف کړي، بس ما معاف کړي، ما وبخلې ښه وحشي، خو صرف زما ماله مخې له مه راځه، که طاقت دې وي نو زما مخې له مه راځه، ته چې ماله مخې له راشي نو ما ته خپل تره رایاد شي، زما تره دې ډېر په بې دردۍ وجلی و، ما ته هغه اندامونه رایادېږي نو زما مخې له مه راځه، او وحشي ما بخلې ما معاف کړی خو زما مخې له بیا مه راځه، زما مخې له مه راځه. او الله بیا وحشي د څومره لوی کار واغست، اسلام یې راوړو. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د وفات نه پس مسلمه ابن کذاب چې د نبوت دعوی وکړله د پیغمبرۍ، نو وحشي راولګېدو اق دجال او اق کذاب وحشي ووجو. نو څنګه چې مې د کوپر په حالت کې یو لوی نماینده د اسلام وجلی و، نو د اسلام په حالت کې مې د کوپر یو لوی نماینده ووجه. مسلمه ابن کذاب دی د وحشي د لاسه وجل شوی بیا چې کله د نبوت دعوه وکړله. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت به اپناوو او دا عقیده به بچو ته یادو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم اخیره پیغمبر دی. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پس به بل پیغمبر دنیا ته ناراضي.
دا بچو ته دا عقیده ټیم په ټیم یادوئ ښه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم اخیری پیغمبر دی او بل پیغمبر به بیا دنیا ته نه راځي. بس دا بچو ته دا عقیده یادوئ ښه چې بچیم چرته خراب نشي. او الحمدلله دا زمونږ د ملک شرافتم دی او عزتم دی. دا زمونږ د ملک یو لوی اعزاز دی چې په سرکاري سطح باندې قادیانی ته چې کافر وی هغه پاکستان دی. الحمدلله ښه 7 ستمبر 1974 ښه 7 ستمبر ورځ وه ښه 7 ستمبر د ستمبر 9 تاریخ په 1974 کې دا ټول علما په اسمبلی ته راغلي. غلام غوث هزاروي رحمت الله علیه، مفتی محمود رحمت الله علیه، دا ټول اسمبلی ته راجمع شوي او داسې یو مسوده یې تیاره کړې وه د قادیاني خلاف او بټو صاحب ته یې مخې ته کېښودله او دلایل شروع وی بټو صاحب پکې وی چې فیصله به سبا وکړو. ډېرې ورځې بحث وچلېد. وی مفتی محمود صاحب رحمت الله علیه ورته وی چې نه فیصله به نن کوو. وی ماړه کې وی چې هسې نه که دې شپه کې مړ شم او دغه نیمګړي پاتې نشي چرته. وی فیصله به نن کوو ښه. نو 7 ستمبر 1974 چې علماء مسودې پیش کړلې او دا اکابر ناسو بټو صاحب ته مخې ته کېښودله او بټو صاحب یې را دې خوا کوي چې دسخط وکړم او بټو صاحب ووایي زه اینم چې دا دسخط زما خپلې پانسۍ ته دسخط کول دی ښه. او اقا دسخط په دغه تاریخ باندې وشو چې قادیانې به په پاکستان کې خپل عبادت خانې ته مسجد نه وایي ښه. قادیانې به ځان ته مسلمان نه وایي ښه. دی که ژوند کوي په اقلیتو کې به کوي خو ځان ته به مسلمان نه وایي او دی به د دې عبادت خانې ته به مسجد نه ویلی کېږي او دا د اسلام د دایرې نه خارج دی. الحمدلله دا صرف پاکستان یو ملک دی چې په سرکاري سطح پکې قادیانې کافر ثابت شوی دی او په دې مونږ ډېر خوشحاله یو الحمدلله. او دا د علماو برکتو چې دا محنتونه یې وکړل او دغې ځای ته لاړو ښه. دی علماو دې دپاره ډېرې قربانۍ کړي دي او دا قادیانۍ کافر ثابت کو او انشاءالله دا زمونږ مسلمه مضبوطه عقیده ده چې تا حیات انشاءالله چې را پکې ساوي که خیرې نو قادیانۍ به سر نه اوچتوي انشاءالله. مونږ ټول د نبی کریم صلی الله علیه وسلم امتیان یو او د ځان نه زیات په امام الانبیا باندې میون یو ښه. د سر نه تیر دغه مینه به راله نه چیړې ښه. په دغې حواله به چیړې نه ګورې ښه. په دغې حواله د سر نه تیر یو ښه. بیا د سر پروا نه کوو چې کله مسله د ختم نبوت راله او د امام الانبیا د عزت راله بیا به ګورې په دې کې مونږ د سر پروا نه کوو. دا عقیده بچو ته ښیئ ټیم په ټیم بچو ته وایي بچو دا قادیانې کافر دی. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پس چې چا د نبوت دعوه وکړله دا به کذابي، دا به مرتدي، دا به واجب القتل او دا به د اسلام د دایرې نه خارجي. رب العالمین دې مونږ ټولو له په دې عقیده مرګ راولي. الله دې مونږ سره دا عقیده سالمه قبر ته کوزه کړي. الله دې مونږ په دې عقیده د امام الانبیا مخې ته ودرې چې دا مضبوطه عقیده را سره او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مخې ته روان یو او په حوض کوثر د امام الانبیا مخې ته ورشو. کریم الله مونږ ټولو له د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سیرت او صورت باندې الله د ژوند تیرولو توفیق راکړي. خدایا مونږ شکلونه او ژوند ټول د امام الانبیا په شان کې ربه زمونږ اغستل او خرڅول ټول د امام الانبیا په شان کې چې په کونډې به سخت راتله نبی علیہ السلام بو، په یتیم به سخت راتله امام الانبیا بو، په گاونډي به سخت راتله امام الانبیا بو. ربه د ټول امت سهاره وه. ربه مونږ هم په هغې نهج باندې روان کړي. ربه مونږ د لاسه دې مخلوق ته خیر ورسوي. ربه د دې ملک حفاظت وکړي الله، د اسلام حفاظت وکړي. یا الله کومو ملکونو کې خصوصا دا افغانستان کې چې کومه زلزله راغلې ده ډېر شهدا پکې وشول. الله کریم الله
کریم الله مونږ باندې نور رحم وکړه ربه مونږ د داسې ازمایښونو نه نور بچ کړه ربه مونږ باندې ژوند کې داسې ازمایش مه راولې ربه چې ماسخوتن وده کېدل مور سره بچی غېږ کې او سار پته نه وه چې داسې اوده به پاتې کېږو اوده په اوده به ځو ربه مونږ باندې داسې ازمیښتونه مه راولې ربه چې په چا راغلي یا الله صبر جمیلی نصیب کړي خدایه نعم البدل وله ورکړي خدایه کورونه عباد کړي ربه بې کوره شول ربه بې کلو شول د باجوړ حالات هلته ډېر تکلیف کې دی خلق ربه پنجاب کې ډېر سیلاب دی ربه کم ځای کې مسلمان په تکلیف کې دی الله حفاظت وکړي یا الله په دې تکلیفونو ورله ته اجر ورکړي ربه مونږ باندې نور داسې امتحانونه مه راولې ربه مونږ ستا د محبوب امتیان یو ربه هغه دعا کړې چې زما امت په یو ځای نه هلاکوي ربه هغه دعاګانې زمونږ په حق کې قبولې کړي اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى